بسم الله الرحمن الرحیم لسمہ سپارہ سورہ توبہ 39 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم إلا تنصروه کچری تاسو مدد ونکئ د دې نبی فقد نصره الله په تحقیق سره مدد کړی دی د دې نبی الله تعالی اذ پاغه وخت کې اخرجه الذين كفروا چې وستو کافرانو د خپل کلینا ثاني اثنين په یو کې دویم اذ هما فی الغار کم وخت کې چې په غار کې وو دا دوانه اذ یقول لصاحبه په کم وخت کې چې وی خپل ملګری ته دی نبی لا تحزن ما یریګتا ان الله معنا بشک الله تعالی زمون سره دی فانزل الله سکینته علیه فسر نازل کو الله تعالی سکون سکینه په دی نبی باندې وأيده بجنود او مدد وکو د دې نبی په داسې لشکرو سره لم تروها چې تاسو نه لیدئ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل او وی ګرځوله وینا د کافرانو ښکته وکلمة الله هي العليا او د الله تعالی وینا د الله تعالی کلمه هغه اوچته شوه یا اوچته ده والله عزیز حکیم او الله تعالی غالب دی حکمت والا دی الله رب العزت د غزوه تبوک په ترغیب کې صحابو ته فرمای الا تنصروه اے مسلمانانو کچری تاسو د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مدد ونکو د الله تعالی د دین مدد ونکو نو د دې نبی سره د مدد وعده کړی شوی دا خدا سي نبی دی چې د دې نبی سره د مدد وعده کړی شوی دا او په تاسو د دې تجربه هم کړی دا او مشاهده هم کړی دا لیدلیم دی بار بار چې الله رب العزت د دې حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مدد فرمایلی دی او په دغه امدادونو کې یو امداد طرف ته الله رب العزت په دې آیاتونو کې اشاره کړې ده د هغې څه مختصر غونده کې حالت یې بیان کړی وشوه داسې چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې د دعوت و تبلیغ مهنت شروع او د مکی مشرکانو په هغه ماحول کې چې هغوی بتانو ته خدایان وي او د هر سیز د پاره خدایان جوړ کړو 360 بوتان دي دا بوت دا لات ته دا عزا دی دا حبل دی د دو خپل کارونه دي د هر بوت په ذمہ باندې کار لګولیو دا بوت بدا کار کوي دا بوت بدا کار کوي کله باران نه وره د باران بوت دی دا طبي بوت دی او دا بچو ورکول بوت دی دا تجارت د پاره بوت دی دا سفر د پاره بوت دی هر سړی ځان له یو بت جوړ کړو د هغې به عبادت کو او کعبۃ الله د الله تعالی کور کعبه شریفه د بوتانو نه ډکه پرته په دې شرک په ماحول کې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د توحید आवाज وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی د وحدانیت आवाज وکړو او وی فرمایل لا اله الا الله معبود برحق صرف د الله ذات دی
او د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. په کافرو باندې دا خبره ډېره بده ولګېده چې مونږ وایو چې 300 شپېته دي او ته وی چې نه وحده لا شریک دی، الله یو ذات دی، د الله سره بل څوک شریک نشته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه ورکول شروع کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه ورکول شروع کړل. بهر حال هغه تفصیل کې نه ځو، لیکن حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم له الله داسې دین ورکړو، داسې اخلاق ورکړو چې د هغې په وجه باندې به خلک په دین کې راتله، دین طرف ته به خلک مایل کېده. نو په دې دوران کې ابو جهل یو مشورې دپاره یو کور خاص کو او په هغې کې مشوره ورکړه، او مشوره په دې خبره باندې وه چې یاره د دې محمد صلی الله تعالی علیه وسلم سره څوک، محمد صلی الله تعالی علیه وسلم سره څوک، د ده دین خو ورځ ته ورځ پیلاویږي. د مشورې دپاره کېناسته او په دغه مشورې کې دارالندوه په دې کې کېناسته او مشوره وشوه. نو دوی چې کله دا مشوره کوله په دې دوران کې دروازه وټکېده، دروازې بندې کړي دي، دننه ناستې بټ مشوره کوي د نبی علیه الصلوۃ والسلام د قتل. دروازه وټکېده، چې کله دروازه وټکېده ابو جهل وی وګورئ چې څوک دی. چې دروازه یې کولاو کړه یو سپینګیری سړی ولاړ. دوی تپوس کو څوک یې؟ وی تاسو چې په دې کومه مشوره کې ناست یئ نو زه هم ستاسو همنوا یم، ستاسو زما هم دغه نیت دی کم چې ستاسو دی، یعنی د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د دین مخالف یم. نو راځه خوش آمدید، موږ له خدا سي کسان پکار دي چې کم د نبی علیه الصلوۃ والسلام خلافي. نو دا سړی را دن نکو، چې کله راغی او دن نکې ناستو نو خلکو ته تپوس کو ته ناشنا غوندګي وای او دا هغه خبر نه بقلار شې چې زه ناشنا یم، لیکن زه ستاسو په دې خبرو کې ډېر زیات ماهر یم. تاسو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام خلاف کم کارونه کوئ په دې کې زه ډېر ماهر یم. ما ته ووایه وایي چې موږ دا مشوره کوو چې دا محمد څنګه د لارې نه ختم کو صلی الله تعالی علیه وسلم. هغه خو نه وی که نه خو کافرانو، مونږ به وایو وایي دې ختمول غواړو. وایي تاسو څه رایې دي؟ یو کس رایې وکړه چې زما رایې دا ده چې دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دې په یو کمره کې بند کو او خوراک به ولا داسې ورکو چې کم خراب شوی خوراکي باسی خوراک به ولا ورکو. نو دې به د هغې د وجې نه د استعمال د وجې نه دې به په دغه ځای کې وفات شي، نعوذ بالله. دې سړي دا کم چې راغلی و د دا خبره اورېده د شیخ د سپینګري وایي نه بھائی وایي دا خبره ټیک نه ده. ابو جهل ورته ولې ټیک نه ده؟ وایي ځکه ټیک نه ده چې دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم په ده کې دا کمال دی چې د ده په وجود کې داسې یو خوشبو ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې په کومه لار باندې تیر شو نو د هغې لارې نه به خوشبو خطا خلکو ته پته لګېده چې حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په دې لاره تیر شوی دی. خلکو ته پته لګېده. نو د په وجود کې خوشبو ده، د ده ملګري په ده باندې دومره دیوانه دي، دومره زیات ورسره مین دي، محبت یې دی چې دو به دا ملګري پیدا کړي او آزاد به یې کړي. خو بیا به ګورې تاسو ځان ټینګ نه کوئ، بیا هم بریدي نه ده مسلمانان. نو څوک بل کس وی چې زما رایې ده، وایي څه رایې دې ده؟ زما رایې دا ده چې دا سړی محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دا په یو اوښ پسې وتړو او دغه اوښ مونږه هنکا وکړو، دا اوښ مونږ وشړو، په منډه به کله چې دا اوښ په منډه شي نو دا سړی به راکاږي حد تر دې چې یا خو به دې مړ شي او یا به د علاقې نه وځي. چې د علاقې نه ووتو جو ملګري ختم شو. دا کم شیخ چې ناست و دا سپینګری دا اصل کې و ابلیس شیطان. نو دا ورته په قلاره کې نه دا مشورې هم ټیک نه دي. د کې دومره کمال دی چې دا سړی بلې علاقې ته لاړو نو هلته به ځان له ملګري جوړ کړي او خبره یې ګورې ټیک وه، خبره بالکل ټیک وه. دی به ځان له ملګري جوړ کړي او هغه ملګري او بیا به تاسو باندې حمله کوي او بیا به تاسو مقابله نه شئ کولی. او بالکل داسې وشوه. شیطان دی که نه تکړه و، معلومات خو سره ډېر زیات علم ورسره و، لیکن به علم عمل نه و. وایي دا نه ده ټیک. نو څه وکړو؟ وایي داسې وکئ چې وی وجنئ،
د شپې لاړ شئ او دی بودی تاسو په حمله وکئ او 100 کسان شئ نو 100 کسان چې په دم باندې د تور غزار وکي په دې کې به سم پاتې نشي او دیت کې وسره راځي خو یو اوخ به راځي کنه یو اوخ به ورکړي هرکه به بالکل ویسي خبره ده ابو جهل ډېر خوښه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دا مشوره وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی او جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وتا او فرمایل چې اے محمد اے الله حبیبا صلی الله تعالی علیه وسلم ستاسو مرګ تیارې شوه دی دوتا قتلول غواړي لیکن الله رب العزت ستا حفاظت کول غواړي دو برازي لیکن د الله رب العزت د طرف نه ته حکم دی چې ته هجرت وکاو چرته لاړ شه مدینه منوره ته لاړ شه چرته مدینه منوره ته لاړ شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغوښتو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې زما په دې بستر باندې تسملا ته چې کله زما په بستر باندې ملا سي نو دا کافران تاسو نقصان نشي درکوله تاسو وایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نقصان نشي ورکوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید بیا نبی علیہ السلام بخپل پروت وی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله حکم دی دا الله حکم دی چوچرا نشته بس الله فرمایلی هجرت وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کوي موږ تاسو کې دا کمال دی چې کله د الله رب العزت حکم راشي نو به چوچرا کو دا مونږ فرض دی کنه دی فرض دی کنه نو فرض مونږ عجیبه غونډه کې خبره ده د فرض مونږ د لپاره مونږ دونه هلي جوړ کو یار یخنی ده مړو بدونه یخی دي مسلمانانه او زمانه وسړي ته پوس وکړو ماته مفتی سی وو دا په تیمم باندې مونږ کیږي مې تیمم د څه لپاره وای تیمم وې د څه لپاره وې تیمم د مونږ چې د شپې را سحر را پاسو کنه نو سحر دونه یخنی او بيخي نو لہذا کله سحر د مونږ په کوم په تیمم باندې کو نو عذر دی کنه جایز مې نه ده جایز جایز ده کنه دا ته چې کله د دې ځکه روان شې او ملګری ورته ویل کزه چې زو لړم تا او زه چې زو کلام ته ووري شوی دی ملم جبې ته نو په دغه وخت کې خو ته بیا نه یخوالی یادي او نظر ته دا یادي چې یاره به او به یخې دي یا یخني ده یا به زما لاس او خپې ګوتې ومې یخې شي دا درته نه یاد نو کم از کم په دغه وخت کې بیا دا سوچ کوه چې به زه کله واور لازم نو بیا خوشحاله یم خو چې کله د الله کور ته راځم او منزل راځم نو په دې وخت کې ته بیا یخې اوبه رایادې شي او تیمم درته رایاد شي نو به هر حال دا اسی زمونږ بهانې دي مونږ د الله تعالی د احکاماتو نه ځان خلاصو داسې نه ده کول پکار صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله حکم ومنو هجرت شروع کړ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځان سره واغست نو په دې آیاتونو کې الله رب العزت د دقی هجرت د غار سور د واقع بیان کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دی او د غار سور بغیر باندې خيږي نو دا هغه چاته پته ده چې څوک د غار سور غار ته ختلی جبل سور ته څوک تلی کنه نو هغه ته پته لګي چې یاره به دا څونه تکلیف ده او څومره مشکل سفرو زه خپل باندې ختلم غار سور ته چې کله موږ لاړو او هغه زه ته تلو نو باوجود د ځوانۍ او د طاقت د دنیا د مې مت کړی او دا وبو مسکله او دنیا خوراک شته سہولیات شته او په دې وخت کې دا حال لې نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شپې به دا سفر څنګه کړی نو چې کله دې غر ته راوخته نو په دې لار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستړی شو از د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله رسوله د دمه وخت نه دی او راوخه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شا کو وس دا سوچ سړیو کی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شا څنګه وړي چې کله دی غار دراله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کړي اے الله حبیبا تاسو بهر انتظار وکړئ زه دی غار ته دننه ورځم چې دا غار پاک کما شپه دا غار دی او په دې کې بیا انسان ورننوځي د نس پته نه لګي مار دی لړم دی بل درنده دی لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره محبت دی چې د هر څه پرېدا لیکن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله حبیب هغه ته تکلیف ونه رسي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غار ته ورننوتو د غار صفائی وکړه کم کمیس چې وسره دی صادر دی وسره په هغه باندې د غار سوړي بندې کړې او یو سوړه داسې پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا پاتې نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله حبیبا راځي تاسو دننه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه تشریف راوړو از د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل وغزولا او په هغه سوري کې کم چې خالی پاتې شوی دی په هغه کې خپل مبارک کې خدا پوند وداړه مګ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام از د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غي کې آرام فرما دے نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې فرمایي چې کتا سو دا وایي چې موږ به د نبی مدد ونکو نو د دې نبی مدد خو الله تعالی کړی دی په کم وخت کې اذ اخرجه الذين كفروا کله چې کافرانو راوستو د خپل کلینا دغه د هجرت د واقعیت مراد ده ثاني اثنين اذ هما في الغار په یو کې د دویم کله چې په دې غار کې د دوه ملګری وو نو د خپل ملګری ته وی چې لا تحزن یریګه ما ان الله معنا بشک الله تعالی زموږ سره دی شیعاګان په دې کې یو اعتراض کوي شیعاګان وی ګوره د شیعه متفقه ور کافر دی وره ها په دې کې د چا اختلاف نشتی شیعه کافر دی او بدترین کافر دی شیعاګان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ہوتا کنزلی کوي نعوذ بالله غته مرتد وای دا مرتد دی کافر دی کم سړی ته وای چې قران داغه د ایمان گوی ورګړي دا هغه وای ګوره دا زکه چې کم دی کنه صحیح صحابي نه دی صحیح مخلص صحابي زکه نه دی چې ګوره الله تعالی فرمایي په قران کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې مې یریګا و دې یریدو دومره به وقوف خلک دي سوي چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یریدو ځکه الله تعالی فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا تم یریګا الله تعالی زموږ سره دی نو ګوره دا خبره یاد لرئ چې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا نه دی ویلي چې زه یریګم قرآن کې شته چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو حدیث شته چې پای کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویلي چې زه یریګم دا څه خو نشته کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لا تحزن یریګم دې مطلب څه دی چې هغه یریدو نه لیکن د دې پته ورته وایي چې انسان دی کې دې شي بڑ کې سره راشي ورته یریګم الله تعالی زمونږه مدد کوونکی دی او که مثلا یریدو هم نو دا خو فطرتي خبره ده انسان یریږي خامخا د زهريله سيزي شپې او دشمن ورپسې یریږي موسی عليه السلام چې کله اجدها عصا یو ګرځوله غنا خپل عصا په لاس کې لاټي کله چې یو ګرځوله دا غین اجدها جوړ شو الله تعالی ته فرمای وای نسا نو موسی عليه السلام د لاس نه کپړه تا وکړه